الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء وعلى اصحابہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نن بمطابق 6 اپریل سن 2020 عیسوی میلادی زمنگا د جماعت اشاعت التوحید والسنہ العالمیہ بلکہ د تمام عالم اسلام یو عظیم سرمایہ د علم او د ورع او د تقوی اور د حضرت شیخ القران والحدیث امام انقلاب قرآنی مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ یو ډیر وفادار او ډیر جان نثار شاگرد عدیم النظیر فی الاوطان فقیہ العصر جبل استقامت حضرت العلامہ شیخ القران والحدیث مولانا امیر سمیع الحق صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ وافرتا شاملتا اغی بقضاء الہی وفات شوی دی زددی ویڈیو پا وساطت ټولو مسلمانانو سره او خصوصا د جماعت اشاعت التوحید والسنہ اراکینو سره اور بیا خاص طور سره د حضرت شیخ صاحب بچو اور رشتہ دارو او داغی تلامذو سره تعزیت کوم دی دعا سره چې الله رب العزت دی شیخ صاحب لا و جنت الفردوس کی اعلیٰ مقامات و درجات نصیب کی او اللہ رب العزت دی شیخ صاحب محترم برکات داغی پاہلو عیال و پکور جاری و ساریو ساتھی او داغی ورثاو لدی اللہ رب العزت صبر ورکی منگ ټولو لدی اللہ صبر را کی زکدا زمنگ د ټولو روحانی باباو او استاز و شیخو اللہ رب العزت دی دا غی دا برکاتونا دا دنیا نه خالی کئی او دا تگ او دا سفر دا غا مراحلو اللہ دی ورطا آسان کی او دا قبر او دا برزخ کور دی ورلا اللہ دا دنیا دا کور نه خیست ثابت کی زما دا طرفا ټولو تعلق دارو دا شیخ صاحب سرا خصوصا بچو سرا اظہار تعزیت دے سره د دعاګانو او ټولو مرګرو ته دا درخواست هم دی چې تمام رفقا دی نوافلو کی د قرآن کریم تلاوتو کی اور شیخ صاحب د پاره دی دعاګانیو کی اغي ته ثوابونه وبخي اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين